जी हेलो अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو څنګه یې ښه امید لرم چې ټول به فرست کلاس یې شکر الحمدلله زه هم ښه یم دا وخت د کور نه بهر بالکل د پټو په منځ کې ناست یم او ماشاءالله زبردست موسم دی سهار کې لږ لمر راختلی او خو دا ټیم وریځ ده بس نننۍ ویډیو کې تاسو سره داسې یو خبره شیر کوم او تاسو ته دا یو ریکویسټ دی چې عموما موږ خلکو خلک چې دي نو دا ابادیانې کوو په زور او شورو سره موږ د خپلې پیسې خرج کوو الله پاک دې هر سړي له نورې هم وس او طاقت ورکړي چې ځان له هم ابادي کوي د غریب سړي هم په ښېګړه باندې راشي خبرې مقصد مې دا دی چې موږ چې کله ابادي کوو او د اوبو د نکاس لپاره موږ دا نالۍ کوو نو عموما دا نالۍ چې دا ډېرې زیاتې وړي نو زمونږ خو په دې سوچ باندې نه نالۍ کړي چې یاره موږ به د خپل کور کې چې کوم لوښي وینځو هغه اوبه به ورته راځي کوم کپړې چې وینځو هغه اوبه به دې نالۍ ته راځي او بعض اوقات چې کله هم باران ناشي نو دا وړې وړې نالۍ چې دي دې په دومره خطرناک پوزیشن کې دی راوځي مطلب دا دی چې هغه بعضې ټایم بالکل د خوړ او د سیند هغه شکل چې دی هغه اختیار کړي نو غیر چاپیره د کوڅې چې دي هغه د دې اوبو نه بیا ډکي د دغې سره سره کورونو ته چې دي نو دا اوبه لاړ شي نو زمونږ ملکن ډیویژن خصوصا سوات چې کم خلک دي نو که هغو ته پته تقریبا یو هفته مخکې باران شوی نو باران ټوله شپه ورېدلی او تقریبا زه د شپې تقریبا د 2-2 بجو پورې ویښ یم نو اسمان کې هم ډېر زیات ګرج چمک و ګړز ګړوز و او د دغه سره دومره تیز باران ورېدلی و چې زمونږ په ګرین چوک کې اوبه دومره ولاړې وې چې ما یو ویډیو کتلی نو په هغې کې تقریبا یو موټر چې دی هغه پکې نیم په نیم هغه موټر چې دی نو هغه ډوب شوی و حالانکې سیند چې دی نو دا زموږ د منځوري نه ډېر زیات لرې دی خوړ چې دی نو په خوړ باندې آبادي چې دی نو دا اوچته ده دا دومره ډېر نقصان چې دی نو دا صرف او صرف د وړو وړو نالو کړی بلکې دا دومره نقصان چې دا وړو نالو کړی و نو که فرض که تاسو دا نالۍ چې دي دا لږ غټې جوړې کوي نو ستاسو د کور د اوبه خو په دې کې بهر لښتو ته نالو ته ځي راځي د دغه سره که چېرته داسې د باران اوبه دغلته جمع شي نو هغه به په ډېر ګڼ تعداد سره مطلب دا چې ډېر په ازاده به هغه اوبه چې دي نو هغه وځي په دې کې نو هغه به ډېر زیات نقصان نه کوي نو امید لرم چې دا یو شان ورته کې میسج چې دی دا به ستاسو خوښ شوی نو که ستاسو خوښ شوی نو په دې باندې عمل درآمد وکړئ او دا نالۍ چې دي دا غټې جوړوئ که دغه نشئ جوړولی که فرض که تاسو وړې جوړوئ نو کوشش کوئ چې په هفته کې د هغې د صفایۍ خیال ساتئ نو بعض اوقات د دې ګن په وجه باندې هم هغه نالۍ چې دغه دومره راوچته شي چې بیا په هغې کې چې مطلب دا د کور اوبه خو پکې په اسانه باندې ځي خو چې د باران اوبه د هغې سره جمع شي نو هغه بیا د هغې نه له پاسه رابهیږي نو ډاګ چې دی هغه پکې په ډاګ کې اوبه وي کورونو ته اوبه لاړ شي نو هغه ډېر زیات نقصان کوي نو لہذا هر سړی د خپل ځان دپاره کوشش کوي چې یاره ښکلی کور مې جوړ کړی الله پاک دې هر سړي له وس او طاقت ورکړي چې ښکلی جوړ کړي خو د بل مسلمان هم خیال ساتئ چې یاره موږ چې دا کوم کوشش کړی دی موږ چې کوم د نالۍ مالۍ جوړه کړې ده نو د دې په وجه باندې بل مسلمان ته نقصان ونه رسي نو په دې باندې غور او فکر وکړئ ویډیو کوئ خوښه شوي لایک کړئ مخکې شیر کړئ چې په دې باندې خلک عمل درآمد وکړي په لوی الله یې وسپارمه همیشه خوشحاله اوسئ نور خلکو له هم خوشحالي ورکړئ او زما د ویډیو چې دی دا لایک کړئ او کمنټ باکس کې د خپل خیالاتو اظهار وکړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې ورسره د ټلۍ دا بټن و چې آینده تاسو ته داسې قسم ویډیوز چې دي هغه راځي نو نننۍ ولاګ کې ستاسو نه اجازت غواړم د راتلونکي ولاګ لپاره ماته اجازت راکړئ